دا کلاړیانو کې نن سبا هغه بروزه که ستاسو خیال و هغه د شاهد افریدي لور چېرته یو کلاړی ورکړ نسیم شاه وکستونه مې وابلل شاهین افریدي هغه له لور ورکړی وه ټیک ده نو هغه او دا ښه خلک دی د میډیا مخې ته به واده کوي د میډیا مخې ته به یې ښځه ښکاري سړی به ښکاري او دا خلک به راځي او یاره وایي دا ډېر تقوادار دی څه شي تقوادار دی دا تقوادار دی دا د دین سره په دین پسې خاندي اصل کې نو هغه یو رواج جوړ شوی دی چې هغه ول خپل لور ورکړی دی نو راغلی دی هغه تصویر باقي د میډیا باندې راغلی خلکو مخکې دا خپلې ښځې تندې ښکولې دا خو هسې بېحیایي ده او زما خو پخوا مونږ چې کله کشرانو دا کرکټې مرکټې زما هم خوښې وې خو چې کله پوه شو چې په دې کې خیر نشته دی دا لکان ځان یې تباه برباد کړو دا شاګردان هم طالبانو کې اوس په قهر اخته یو دې میچونو ته ناستې دا پی ایس ال دی دا د وزګارو خلکو کار دا مه کوئ طالبانو پی ایس ال څه ته وایي دا خو دا کلاړیان خو ټول چې دی ټول جوارګر دي په دې کې ښه بد نشته یاره پلانې ګیره پرېښېده نو څه چلو شو ګیره پرېښېده سړی غل به ګیره پرېږدي نو دا به ښه سړی یار تاسو لیوني یئ ځان هم کار کتلی دی پلانې په ګراونډ کې 2 رکعاته منځو کو پلانې سجده ولګوله بلمازه هلته بلماز راغلی او دلته سجده لګوي د حنفي مذهب کې خوړو دا سجده شکر شته نه او دا یې لګوي دا کلاړیانو کې نن سبا هغه بل ورځې که ستاسو خیال و هغه د شاهد افریدي لور چېرته یو کلاړی ورکړ نسیم شاه وکستونه مې وابلل شاهین افریدي هغه له لور ورکړی وه ټیک ده نو هغه او دا ښه خلک دی د میډیا مخې ته به واده کوي د میډیا مخې ته به یې ښځه ښکاري سړی به ښکاري او دا خلک به راځي او یاره وایي دا ډېر تقوادار دی څه شي تقوادار دی دا تقوادار دی دا د دین سره په دین پسې خاندي اصل کې نو هغه یو رواج جوړ شوی دی چې هغه ول خپل لور ورکړی دی نو راغلی دی هغه تصویر باقي د میډیا باندې راغلی خلکو مخکې دا خپلې ښځې تندې ښکولې دا خو هسې بېحیایي ده خلکو یې خپله ښځه څنګه خپله ښځه ده نو دا هر کاس د خلکو مخې ته کوي دا داسې خبره ده د خلکو مخکې راځو د هغې تندې ښکولو دا نوی رواج جوړ شوی دی دا لاس ورکولو تندې ښکولولو ښځه او خاوند یو بل ښکولول دا د خلکو مخکې نه کېږي دا خو د یورپ معاشره ده دا خو په یورپ کې دغه شانې کېږي څوک اړو دې تړه څوک ګناه نه وایي بر ملا او کلا په بازارونو کې خلک دغه شانې دا کیسنګ میسنګ او داسې ځایونه کوي دا خو د ګناه خو کارونه دي دا خو کارونه دي دا خو زمونږ دین نه دی دا خو زمونږ تهذیب نه دی او یاره دا زمونږ د بزرګان بوله داسې قسمه دلایل وایي چې یاره دا خو صحیح کار دی خپله ښځه ده نو خپله ښځه ده نو په بازار کې به یې ګرځوي او د خلکو مخکې به هغه ښکلوي بس دا خپله ښځه ده دا پښتون معاشره کې دا څوک جایز ګڼي او پښتون څه شو لا غیرت څه شو نه پښتو شته او نه غیرت شته دی او نه بل څه شته او طالبان مولیان هم پوسټونه ولکه یاره ماله دومره غوسه راځي که نه طالبانو تاسو ته هم ګورئ که څوک د دې کرکټونو باره کې پوسټونه کوي نو ګورئ ما سره بیا مه لین کېږئ په دې فیسبوکونو باندې مانه ډېر سخت قهر راولي ګورئ یو چې طالب سرتور تصویر ورکړي په فیسبوکونو باندې دا ډېر غوسه راولي او یو چې دا له لعب شروع کوي که نه زما سره وي ماله به ډېر غټه غوسه راځي ګورئ لږ ځان کې ادب پیدا کړئ تاسو پوه شو خبره باندې نو دا هېڅ خیر په دې کې نشته نبي علیه صلات وسلام حدیث دی چې رسول الله وسلم یو جنگ وشو او په هغې کې بیا هغه ځای کې یو غنیمت راغلی او غوټ باغ دی په هغې کې نبي علیه صلات وسلام واده وکړو یوې جینۍ ورسره واده وکړو بدبخته جینۍ وه هغه چې کله راغله او نبي علیه صلات وسلام حضرت علي صاحب ته ویل چې ماله په دې باغ کې دننه ځای جوړ کړه ښایسته باغ و کمرې یې وله سیټ کړله واده یې وله وکړو نبي علیه صلات وسلام یې خواله راغی یعنې دومره خوش قسمته وه چې د نبي علیه السلام په نکاح کې به راغلی دی او هغه چې کله نبی علیه السلام راغی نو داسې د څنګه چې خلک خپلې ښځې له لاس ورکوي د هغې لاس یې په لاس کې راونیو نو هغې ته لاس راغلو حدیث کې راځي فکأنها استکرهها د نبي علیه السلام لاس یې ډېر بد وګڼو نبي علیه السلام دومره پریشانه شو دا خو ډېره بدبخته ښځه د الله رسول لاس او چاله به ورکوي او هغه به بد ګڼي دا ډېره زیاته غټه منافقه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سیده راووتو او حضرت علي صاحب ته زر زر رخصت و زر زر رخصت که ورکوله 2 جوړې جامې وله ورکه او د دې باغ نه وباسه دا زما لایق اړوده نو دا نبی علیه صلات وسلام متعة المهر ورکو دې ته متعة المهر ویلی کېږي چې 2 جوړې جامې وله ورکړلې 2 جوړو نه مراد 2 پیسه جامې لکه خلک وایي 2 پیس او 3 پیس کپړه دا 2 پیس کپړه ده دا وله ورکړله او بس لاړله نو دا متعة المهر دی